الله سبحانه وتعالی مونږ تاسو باندې یو لوی احسان دا هم کړی دی چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم امت کې پیدا کړی وو. هغه وجه دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله پاک لوی مقام او مرتبه ورکړي. بیا زموږ د امت نسبت هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دی. هغه ته هم مقام او مرتبه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د نسبت وجنه میلاو دی. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ تاسو باندې ډیر زیات حقوق دي. د غي نبوت دفاع کول، د ختم نبوت دفاع کول، د غي صحابه کرامو دفاع کول، هغه باندې کم کتاب نازل شوی چې قران پاک ورته وي د غ دفاع کول، هغه چې کم ځای سره نسبت ته مکه مکرمه مدینه منوره هغه ټولو دفاع کول د زموږ تاسو ذمہ داری ده. خو د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم لوی حق په دې امت باندې یو حق دا دی چې دا امت دا مسلمان دا دغه امتی ذمہ داری دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې به درود و سلام وایي. اور دا حکم الله رب العزت هم کړی دی. دیو جن علماء د لیکلي چې دنیا کې څومره عبادت دي هغه ټولو د پر الله پاک وخت مقرر کړی دی. مونږ دې تهجد مونږ کې نه دا به صبح صادق نه مخ کې گئے، مسپخین سار مونږ کې دا به صبح سحر وخت کې د پر ټایم شریعت مقرر کړی دی، هغه وخت کې وکړي صبح صادق په وخت. مسپخین د وخت مقرر کړی چې کله انور د سر نه وګرځيږي استوای شمس بعد بیا مسپخین مونږ کوي. مزیګه پر دا وخت مقرر دی چې غروب آفتاب نه مخ کې وکړي. مخام د پاره دا وخت مقرر دی چې څنګه غروب شمس وشي ته به مونږ کوي. او مسوتن د پانه خپل ټیم مقرر دی. بیا کوم وګورو حج د پانه وخت مقرر دی. ذل حجې کې غته خلق تیاری شروع کی، زکات کې ذل حجې کې حج کې هغه ته وخت مقرر دی. روزه د پانه وخت مقرر دی. صرف رمضان مبارک کې روزه فرضی نیسي، هغه نه علاوه چې کمی روزه نیسي هغه نفلی وي. زکات د پاره وخت مقرر نه دی، کمی میاشتې کې ورکې ټیک دی. زموږ د خلک رجب، شعبان او رمضان د درو میاشتو کې زکات ډیر ورکي. اور درود شریف د پاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود و سلام لګلو د پاره یو وخت هم نه دی مقرر. ورځ وی کا شپه وی د اسلامي کما میاشت وی کم وخت وی هر وخت کې درود پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې لګل شي. او ما تاسو مخ کې هم ویلو چې ذکر د پاره وخت مقرر نه دی. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف لګل دا هم د ذکر یو حصہ دا یو قسم ته ذکر دی، ذکر دی لپاره هم وخت مقرر نه دی. اور یو په دې باندې هم ځان کوی درود دا د فارسی لفظ دی اور صلات و سلام دا د عربی الفاظ دی. صلات درود و صلات نه درود د فارسی لفظ دی په معنا د رحمت، صلات د عربی لفظ دی په معنا د رحمت اور دعا، اور سلام معنا دادا چې دنیوي اور اخروی تکلیفاتو نه سلامتیا حاصلېدل دې ته سلام ویل. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کې سړی دا وایي چې موږ صلات او سلام لګو دا ټیک دی، کدا وایي چې درود شریف لګو بیا هم ټیک دی. خو درود دا د فارسی لفظي استعمال کو، صلات او سلام دا د عربي الفاظي دی استعمال کو، ټیک دی دواړه. او بیا د خلک مولا نه دا تپوس کوي، عالم نه تپوس کوي، مفتی نه، پیر نه. ما ته وظیفه وخه، ما رشتہ نه کیږي، غو وظیفه وخه، ما کاروبار متاثر دی، غو وظیفه وخه، ما مشکلات دی، دا وظیفه راته وخه، ما دشمنی دا وظیفه راته وخه. او تاسو پته شته الله رب العزت هم مونږ ته یو وظیفه راکړي ده. اور هغه وظیفه ده چې الله رب العزت په خپل باندې هم کوي. او سوره عذاب آیت نمبر 56 کې اعلان وکړو ان الله وملائکته یصلون علی النبی. الله رب العزت په خپل باندې اور دغه فرشته دا سلامتیا اور رحمت لګي په پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم. الله رب العزت مونږ ته مونږ حکم کړی دی، الله رب العزت خپل باندې مونږ نه کوي. الله رب العزت مونږ باندې روزه فرض کړی، یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، خپل باندې روزه نه نیسی. الله پاک مونږ باندې جهاد فرض کړی دی، یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم القتال، خپل باندې قتال نه کوي.
مونږ باندې حج فرض کړی دی واتم الحج والعمره لله خپل باندې حج او عمره نه کوي مونږ ته ویلي واتو زکات تاسو زکات ورکړئ خپل زکات نه ورکړئ خو دا درود شریف داسې وظیفه ده چې الله رب العزت مونږ ته حکم کړی چې تاسو یې وکړئ او خپل باندې هم کوي دیو جن درود شریف ته ویل کېږي چې دا هغه وظیفه ده چې الله رب العزت یې په خپل باندې هم کوي او بیا تاسو د قرآن انداز ته وګورئ ان الله و ملائکته شروع کې ان راغلی ان هغه لفظ پر استعمالیږي چې کله مونږه ګورو چې یو سړی شک کې دی هغې دپاره ان استعمال شي یقینا یعنی دې خبرې کې هیڅ قسمته شک نشته او بیا الله پاک څه فرمایي ان الله و ملائکته خپل ځاني ذکر کو چې الله رب العزت و ملائکته اور دغه فرشتي او بیا یصلون مضارع صيغه ذکر کړی دا موږ عام طور باندې چې زمانہ په درې قسمه باندې دا یو ماضی چې کومه تیر شوی دا پاست یو راتلونکي چې کوم ته مستقبل ویل کېږي فیوچر ابرزي اور یو پریزنٹ دی حال کې کومه زمانہ روانه ده نه دلته کې یصلون د مضارع صيغه استعمال کا چې کومه پریزنٹ ده یعنی دا معنا چې کله نه الله رب العزت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت ورکړی دی هغه زمانه نه الله رب العزت په دې باندې درود او سلام رلیږي کمې زمانه کې ورته نبوت ملو شوی دی هغه زمانه نه ور باندې دغه درود او سلام رلیږي اور تر همیشه د پر بداغوي نو مضارع کې موږ ته دا پیغام راکو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود او سلام روان دي مخکې هم اوس هم لیږي اور آینده د پر به هم خلق لیږي فرشتي به لیږي تاسو هم د ذمہ داری چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود او سلام وایي اور دا وظیفه الله رب العزت په خپل باندې هم کوي امت هم حکم کړی یا ایو الذین آمنو صلوا علیه وسلموا تسلیما تاسو هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود او سلام ولېږئ او تاسو دین علاوه قران کې وګورئ زکات حکم دی یا د منځ حکم دی یا د روژې حکم دی الله رب العزت چرته بر راست نه ویلي چې یا ایو الذین آمنو اقیموا الصلاة دې نه دی ویلي چې یا ایو الذین آمنو آتوا الزکات او چې کله د صلات او سلام مسله راغله یا ایو الذین آمنو صلوا علیه وسلموا تسلیما نه الله رب عزت بر راست مؤمنانو ته خطاب کړي دینه تاسو دا اندازه ولګوي چې الله په نسبت باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود او سلام ویلو څومره زیات اهمیت دی دا موږ تاسو یې ذمہ داری لري عبادت ته او په دې مسله باندې هم ځان پوهیږي د دې آیات په ذیل کې محدثین او مفسرین او فقها او د لیکلي دي چې هر مسلمان باندې وند عمر کې یو ځل درود ویل دا فرض دی لازم دی واجب دی یو ځل به درود مسلمان خامخا وي ولی په دې آیات باندې به عمل کې صلوا علیه وسلموا تسلیما اور یو مجلس کې ناسي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بار بار تذکرہ کیږي نغه کې بعض علما رائے دادا چې د مجلس شروع کې یو ځل درود شریف ویلی شي بیا که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم رضی درود نه وي هیڅ خبره نه ده خو بیا هم علما لیکلي چې مستحب او سنت عمل دغه دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم اخستل کېږي تر به باندې درود او سلام وایي اور درود او سلام مبارک کې مختلف احادیثو کې مختلف الفاظ راغلي دي هغه مبارک حضرت تامی صاحب رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی زاد السعید چې کم درود و سلام قرآن نا یا حدیث نا نصوص نا ثابت دی صرف هغه رغون کړي دي هغه کې چې کم یو وای ټیک دی اور کارنور نوی کم از کم صلی الله علیه و آله وسلم دا هر مسلمان ته دا ویل دا هم درود دی دا ویل پکار دی نه د احکام او اعتبار سره دا حکم چې مجلس کې ابتدا کې یو ځل خامخا وایي بیا ورپسې درته اختیار دی که وایي ثواب دی اور که ونه وایي نو علما وایي چې لازم ور باندې